نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان صدق الله العظیم. د عزت منه الله رب العزت د قرآن پاک سورة بقره په د آیات شي الله پاک فرمایلی دي چې دغه آیات شان نزول چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د کلی ولا خلق نبی علیه الصلاة والسلام ته رغلل او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي او پوښتنه وینا کو چې یا رسول الله دا میشته وشه چې الله پاک نږدې ده که وریا ده. که چیرې الله رب العزت نږدې وي نو میش به الله پاک ته په ورې باندې سولینه کی الله نه به میش سولینه کی په ورې باندې. او که چیرې الله پاک میش نه لرې وي الله میش نه وریا وي نو میش به الله ته په زیټه باندې په تیزه باندې په سحرې باندې میش الله نه سولینه کی. خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام جواب ورنه کړو انتظار یې کړو د وخت ته چې الله سوی بیا د الله رب العزت طرف نه دغه آیات په نبی علیه الصلاة والسلام باندې نازل شو واذا سألک عبادی عني فإني قریب. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د آیات هغې د څه کلي ولا کسونه ته هغې ته د آیات نبی علیه الصلاة والسلام تلاوت کړو په د آیات چې الله سوی الله رب العزت فرمایي وَإِذَا آغا وقت یودکی اے پیغمبر آغا وقت یودکا سألکا چې پوښتنه وکړه د تو نه او پوښتنه کو د تو نه عبادي د مو بندګون عني د مو متعلق فإني بشک زه چې قریب زه ډېر نږدې اے پیغمبره ته د دې کسونو ته ووایه دا خبره ورته وکړه چې الله رب العزت ډېر نږدې ده. اجیب الله قبلوي دعوت الداعي دعا د دعا کوونکي اذا دعاني چې کله مونږ غوښتل کو کله مونږ غوړي دا کې شرط لګېدلی ده چې کله الله نه غوړي الله به دې توسول الله قبلوي الله به تو دعاګونه قبلوي. خو شرط دغه ده پشي چې د الله نه سړی غوړي ولې به الله پاک تو دعاګونه قبلوي. په دا آیات شي الله رب عزت نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې پیغمبره ورته ووایه چې زه ډېر نږدې یم. خو دا نږدې اندازه الله په دا آیات شي نه ده وښالي چې زه یوه ولشت نږدې یم دوې ولشتې نږدې یم یو فوټ نږدې یم یا یو گاز نږدې یا یو کیلومتر نږدې یا یو میل نږدې یا 3 میله نږدې الله دا اندازه درکې په د آیات شي نه ده وښالي چې زه دم نږدې خو الله ویلي چې زه نږدې خو د قرآن پاک په بل ځای شي شپږویشتمه سپاره شي الله پاک په خپله فرمیلی دي ونحن اقرب الیه من حبل الورید. الله وی چې زه په دغه مرۍ شي نه راک د ورید نوم یې ده زه په دغې نه انسان ته ډېر نږدې په د مرۍ شي دغه دي که راک ده غټ راک ده په دغې نه زه انسان ته ور نږدې نو مو عزتمنه دا خو ډېر نږدې شو. اسکه بل نږدې چې شي یا په سانګ شي یو سره یا یو ګز یا دوه ګز الله رب العزت فرمایي چې تو په وجود شي نه راک ده په د مرۍ شي په د مرۍ په د راک نه ډېر نږدې نو الله پاک ډېر نږدې ده. الله پاک نه میش سول کی په آرام باندې په ورې باندې او الله پاک نه میش غوښتنه کی الله میش دا دی کوي ویلي بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمیل چې الله ډېر نږدې ده الله نه غوړي تاسو په پټه باندې په ورې باندې. قرآن پاک چې بل د انشاء الله فرمیلی دي چې ادعو ربکم تاسو وغواړئ د خپل رب نه تضرعا په عاجزۍ سره
و خفیا په پټه طریقه سره په پټه باندې تاسو الله پاک نه غوښتنه وکړئ په جدي سره او په پټه باندې یعنی په وره باندې نو هغه غوښتل موږ ته په جوات نه ډیر بهتر دی دې وجه نه موږ عزت منئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مشته فرمایلی دي چې د انسان د حدیث نه د آیتونه دا معلومیږي علماوې دا معلومه کړي دو تحقیق کړی دا چې الله پاک د هر یو انسان نبی علیه السلام فرمایلی دي چې هر یو انسان چې دعا وغوړي الله پاک رد کوي نه خامخا الله پاک قبلوي خو د موږ عزت منې کله کله د سم مصلحت په بنا باندې په موقع باندې الله پاک هغه دعا قبوله نه کو ورسته الله پاک قبوله کو د انسان فائدې ته کسي مصلحت ته کسي چې بداشه د انسان سمره فائدہ دو نو د فائدې په وجه سره الله پاک د انسان د فائدې په خاطر باندې الله رب العزت کله کله دعا چې کومه دو الله لشکي ورسته قبوله علماء لیکلي دي چې درې خبرې کېدای شي درې شټپونه دي یعنی درې درجې دي د دعا د قبلولې کیمه دعا ته په دنیا شو غوړي الله رب عزت خامخا قبلوي یا په فورا په موقع باندې یا الله پاک لشکي ورسته الله پاک قبول کو د سم مصلحت په بنا باندې او یا کیمه دعا ته وغوړي دعا دی الله رب العزت قبیله کو خدا سے قبیله کو چې په تو باندې څه غم تکلیف اراون وی پریشانی اراونه وی پاغه پریشانی په وجه سره چې پریشانی په تو ادري پریشانی الله پاک لره کو ته دعا الله قبیله کو ته په دعاګونه باندې پریشانی الله تو نه ختم کو او درېما علماء لیکي چې دعاګونه چې ته په دنیا شو غوړي الله پاک قبیله نه کو یا سا الله پاک دویم غم مصیبت په لره نه کو و چې هغه دعاګونه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به یو انسان ته د هغه بدل الله ورکوي بیا انسان چې کله عذاب ته ملاو شي د جنت هغه فایده په هغه د کوي ته ملاو شي د بندا به الله تسلو کوي یا الله د مسکړي دي دا بدل متویل ملاو شو بیا الله رب عزت په جواب شوی تو فرمایي چې اے د مو بنی آدمه په دنیا شي د سولي نقل منا ما هغه سولي نه ته په دنیا شي قابل نکل اخرت ته پر مدته یې شي دا اخرت شي انتقام د بدل د دوخله او چې دا انسان به وته وي چې یا الله مو د یو سول یا په دنیا شي قابل کلای نه وای او یا الله د مو غون سولي نه د یا قابل کلای نه وای مته د غون بدل دلته په دا دنیا شي په اخرت شروع کړی وای د مو عزت من اخرت ولا بدل خو ډیر قیمتي ده که په دنیا شي زه یو مثال درکوه چې یو وریر وي یا پلور وي یا ترزیا وي په دنیا شي تکلیف پروشي او سختی پروشي پریشانی پروشي او تنگي حالات پروشي او مو عزت من قبیله بال باچی وي بیا می سو کی چې الله پلونکای خو خپل ده خلک نه شرم پچار ده هڅه تعاون وسره وکي بیا یو بل خپل پردای هغه تعاون وسره کو د مو عزت منی بیا هغه د قیامت خدا سه حالات دي چې د دنیا د حالات نه دي د آخرت خو د مو عزت منی اخو داسې زیدا چې الله په خپل په قران پاک شي فرمایلی دي چې هغه دی کوي خو نه چا سره وریر شګړه کو نه هغه دی کوي خپل شزا نه زمان نه پلور نه میر یو سیک په چار نه دي سره دی کوي دی کوي ارسله زون په غم د اوختاوي په دنیا شو خو یو په بل سره زرویږي هغه دنیا شه زور نشته یو سره به وي چې نفسي نفسي یا الله متخیر کې مسربي څه شي قرآن پاک شه الله یہی سورت عابس شي په درېمه سپاره شي په دشمه سپاره شي الله رب عزت فرمایي یوم یفر المرء تشتی به سړی په هغه ورځ باندې من اخیه د خپل ورېرنا و امه د خپل میرنا و ابيه د خپل پلورنا و صاحبته د خپل شزنا و بنيه د زمننا په هغه ورځ باندې هر سړی به تشتی ویله به تشتی مفسرین لیکي دیو جن به تشتی چې داسې نه کې نه ونه غوړي لکه نه په دنیا شته داسې سختي د مدروشي خپل ته ورشي
بیا یو سړی دنه تښتي او دنه غلیږي چې داسې نه وي چې مونه پیسې ونه غواړي مونه څه ونه غواړي چې په تو باندې تنګ حالات وشي هر یو دنه تښتي خو د مو عزتمنې بیا په هغه ورځ باندې چې تو نه خپل هار څه خپلو پردای غونډ نه تښتي او تو سره سیک شګړه نکو د نیکۍ دیغه د مو عزتمنې په ورځ باندې چې انسان ته دا بدل میلاو شي دا بدل الله ورکو چې وته وی چې دا هغه د غونې دي چې په دنیا کې د غوښتلې دي نن د سره وړه دا انسان وته وی چې یا الله چې مو د یو سول یا قبول کړی نه وای چې مو ته د ټول بدل په دا دنیا په آخرت کې مو ته وکړی وای په دنیا کې مې دی دعا قبول کړی نه وای نو مو عزتمنې نو دعا غوښتل د مو عزتمنې میش د پر الله ویلی دی چې تاسو ادعوني استجب لكم او غړی منا چې تاسو د غونه قبول کالاو یی چې تاسو د غونه قبول کو دا الله رب العزت دی میشتوس الله دا د خالق د کائنات تا چې مو عزتمنې د دنیا سمره بد شوندي چې سمنه غوړي مو عزتمنې یو ورته به دیر کو په دویم ور باندې به دیر کو په دریم ور باندې بسنه ته مالا نه قرآن خو د مت کړی دا چار پټه مونږ غوښتل کې نو څا خپل 4 لیار کا روزګار کا تجارت کا هوته یو مخه مونږ چار پټه غوړې غوښتل کې په خپاکیږي د مو عزتمنې رب العالمین داسې ذات ته الله وی چې مونږ غوړې ز په خوشیږه چې نه غوړې ز په خپاکیږه الله رب عزت په دامن دي سخه پکېږي مشتوس نه چې می غوښتل کې الله پاک نه په چار دادو چې مش په داسې طریقې باندې الله نه وغوړي کمیش ته سوچ وکي د دې پرا چې مش کلا سوال کی سوال دعا کی دعا نه مخشه د مې عزت په چار دادو چې مش الله پاک حمد ثنا صفات بیانوي سرنګ لکه اسی مش ته چې سوچ وکي د قران پاک ته سوره فاتحه اول سورته ته او میش داغه الحمدلله او سورۃ فاتحه په منځشه پشپا ورشه 15 وخت مینځدا غایز مینځدا مسبشین مینځدا مزدیګار دا مشوم دا مسحتان دا 15 منځونه دي بیا دا غای سلوی رکعت دي بیا مسبشین لاس رکعت دي مزدیګار بیا سلویر دي بیا 15 دي مشوم بیا مسحتان نه رکعت دي دا مې د تنداشه فرض یادي په داشه واجب یادي په داشه سنت یادي د مې د دا مشکی په سواوی رکعتې شي میج دا په جماشه په سواوی رکعتینا په ورش یره 15 په رکعتینا میج بار الله تسول کی الله ته میج ویای یوسول میج اصل مقصد د یوسول دا په سورۃ فاتحه شي دا وال سلوی رکعت شي میج سکی الله په حمد بیانوي الحمدلله رب العالمین ټول ثنا صفات د الله پاک لره دي رب العالمین چې سوتین کړي ټول مخلوقات دا الرحمن الله مهربان دا الرحیم الله بخشین کوي دا مالک یوم الدین دا بادشاہ دا پورز د قیامت باندې ایاک نعبد یا الله مشتو ته خاص عبادت کی و ایاک نستعین یا الله مشتو نه خاص امداد غوړي دا سلوی آیت شي مش د الله په حمد بیان کړو دا که یو مش مقصدی شای سول میں دا دعا میں دو اهدنا الصراط المستقیم وشه یا الله مشت سیخلیار ته وشه نو دا یو طریقه الله وشه د قران پاک شي چې کله تاسو دعاګونه غوړی حمد د الله بیانوي د الله پاک سره صفات بیانوي دینه بعد تاسو دعا غوړی بیا دعا الله قبلېږي لکه مثل سورۃ فاتحه شه الله پاک سلویر آیات شه د الله پاک سره صفات بیان شوی دا تحمید بیان شوی دا دغه نه بعد دعا سول مشته وشل شوی دا کمی جوړی چې مش بار الله پاک تاسو لینا کی پورش دا 15 په رکعت شه مش دا سولینا کی چې یا الله اهدنا الصراط المستقیم یا الله متسخ یار وشا وی چې دا سخ یار ته مش الله پاک مشته وشای نه په سخ یار خو مشته الله وشای دو چا کی من یار دو په قران پاک چې تفسیر وغلی دا اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا الله فرمای ومن عاشق یطع الله ورسوله خبر او منا د الله او د رسول خبر او منلا فاولئک داس قسم خلق دي مع النبیین دا به د انبیاء کرام سره وی والصدیقین رښتینه خلق سره وی والصالحین او د نیک خلق سره وی
والشهداء د شهدا سره به وي. نو الله فرمایي چې دا خلک انعام په چا باندې په څلوېښت ډلې باندې الله پاک انعام کړی دا انبیاء کرام والصدیقین والشهداء والصالحین. خو میشته الله لیار وشالی دو خو میش دې معنا دا غدو مفسرین لیکي چې یاله میشته سیخه لیار وشه سیخه لیار باندې یاله استقامت روکا یاله ثابت قدم میکا محکم میکا. نو دې وجه نه مې عزت منې دا یوه سورت فتحه شي انې میشته یوه طریقه وشلې شوې ده چې تاسې کله الله پاک نه سول کوي الله پاک حمد اول بیانوي الله پاک په خپله څلوېښت آیاتي شیخ حمد بیان کړی ده اذن حمد یې بیان کوي میشتو سته وشلی ده او پیغمبر یا د مو عزت منې دې وجې نه هسې که میشته سو یو بل حدیث شریف اذن په یولې دپاره چې هغه میشتو څه ذکر کي د مو عزت منې پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایي چې کله د قیامت ورځ راشي داسې ورځ دو چې څومره آدم علیه الصلاة وسلام نه ونسه چې اول بني ادم ده هغې نه ونسه د نبي علیه الصلاة وسلام د آخري امتي پرې په دغسې مخکې انبیا کرام دي 1,40,000 کم بیش تقریبا پیغمبرون دي داسې لوی د هر پیغمبر خپل امتی نه دي بیا نبی علیه الصلاة وسلام ده بیا صحابه دي بیا دې نه بعد تابعین دي بیا تبع تابعین دي بیا نه بعد میشتو څه تر قیامت پورې بیا راون دي خلکه دا ټول به موجود وي. د مو عزت منې پیغمبر اسلام فرمایي چې داسې حالات ته د قیامت ورځه وي چې د غورمستر کسدو دا به د یو میل په اندازه وي د یو میل په اندازه به د غورمستر کا په یو میل په اندازه باندې وي خو ایز دا غورمسترګه د مځکې نه په زراوې په لقاوي میلې د مځکې نه دا غورمسترګه چګه دو بلکې علما لیکي چې دا په درېیم څلورم اسمون شي دغه میاشت دغه د غورمسترګه دو. خو نن مې عزت منې ګرمۍ په حالات شي میش دغې ګرمۍ نه دا هم نه سخته ګرمي وي چې په مځکه مې برداشت نشي کړی وي نه برداشت کوی نشي میشتو سرکنډیشن نه ولګوي په کټې شي په کامرې شي نه نوې نقشې نه چې بهر غرمه ده مې عزت منې قیامت پورې باندې ایس دمنه په زراوې په لکاوې میلې دا غرمه سترګه چګه دو دا غرمه سترګه به د یو میل په اندازې ته راشي یو میل دا نه لکه د دې نه ونسه د ډانډې اول په ټاکیه د دې نه ونسه لکه د چشمۍ مدرسه یا د پلکای دمره یو میل شرعي میل وي دمره اندازه تقریبا دمره د غرمه سترګه مې نږدې وي هر انسان نه بخلاف بهیږي هر یو انسان ګناهګور چې چا څومره ګناه کړی وي ګناه برابر به خلاف نه بهیږي زنه به په خپلې خیلې شي دامره به ډیب وي چې مکمل د سار پرې به مکمل دا ډیب وي او زنه به داسې زنه چې هغه به په د خپلې خیلې شي زنې پرې ډیب وي زنه داسې ګناهي د وجې نه ګناهونه به کړي وي چې د هغه به د مټې پرې وي زنه به د نومه پرې وي زنه به د ګنډې پرې وي زنه به شنګري پرې او زنه به بیخي بالکل په خلاف شي ډیب نه وي. نو پیغمبر سلام فرمایي چې دغه انسان د هر یو سره خپله خلاف نه بهیږي به او په خلاف شي به ډیب وي او دومره سخته ګرمي به وي د خلاف به دومره ګرمه وي که دنیا ته یو په سر خیرو لږي یوه قطره ټوله دنیا شي به ونې بیټې مو د یر ولګي یوه قطره دمه سخته ده او دا انسان به پسې ویلوړ وي دا انسانونه پسې ویلوړ وي چې چا څومره ګناه کړی وي او چې ګناه نه وي کړی بالکل به ویلوړ نه وي خپل به خوشحالۍ به کو په ورځ باندې او وی چې دا غرمه سترګه یو میل په اندازه باندې پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایي چې الله پاک په یوسف کې توبه هغه نه کو خلک په یوسف کې توبه په انتظار باندې وي لوی په تکلیف باندې وي خلک آخري خلک په مشوره چې څه طریقه وکړي هر جمع به شي چارسۍ لوټ شي چې میج آدم علیه الصلاة وسلام ته ویر شي چې میج آدم علیه الصلاة وسلام میج اول نیکه ده اول بني ادم په مځکه باندې د الله پیدا کړی ده هر څه چې میج جرې ویر شي او میجه چې کله هغه دا خلک روشي آدم علیه الصلاة وسلام ته وي چې آدم علیه الصلاة وسلام ته خو میج نه کوي اول بني ادم ته الله پیدا کړی او کسه ورمستګه د یو میل په اندازه ده سخت ګرمي تکلیف ته او میج داسې یوسف کې توب د الله شریکو یا د میج الله جنت ته بيځي یا جهنم ته بيري او چې زه یوسف کې توب شری شي وی چې آدم علیه الصلاة وسلام به ته وایي چې زه خو به د الله په دربار شي درېدلی وایي مو خو د الله په دربار شي وی
زه دغه رسول مې به کړی وي سپارښت مې به کړی وای خو زه خپل ډرېږم نن الله پاک ته داسې غوسه راغلی دو چې نه دی نه مخ شوی راغلی و نه بده به دا غوسه ویر شي الله پاک ډېر په غوسه باندې ده زه ډرېږم زه الله رب العزت په خپل فرشتې ته ووایي چې خوره جمع کړئ شپېته قسمه خوره جمع کړه هغې نه بعده د مو وجود یې په خپلې لوسې باندې جوړ کړو اینا بعدا د مو وجود ته روخه اروچولو دغه نه بعدا فرشتې متسجدې وکړې او اینا بعدا الله رب عزت جنت ته داخل کړه په جنت شي زه د یوه بیټې نه منې کړه زه ویره نه بیټه مې وخوړلو شیطون زه وشویوله او زه خطو کړه زه ډېرګم داسې نه چې الله په غوسه ده غوسې اس نه وي چې متسجد الله رکو زه به دا ډېرېږم آدم علیه السلام بیا خپل عذر پیش کړو چې زه نشه تلای رسی بل نبی ته ورشي ابي روشي بیا نه بعد وجدا ویش حدیث توضیح مختصر بینوا روبي شي نوح علیه السلام کې نوح علیه السلام دا دویم ادم نوخته دویم انسان د پمزکه ش الله پیدا کړ نه بعد بیا سلسله د دې نه بعد د انسانونو شریک کړي دو اته به وسی چې ته ورشته د الله پیغمبر یا به ته جدو نشکلای اب خپل غزر پیش کو چې د کوم الله تبا کړی د مو شرا کړی خپل کوم ته داسې نه چې الله مار ونسی نه بعد به روشي چې بل پیغمبر ته ورشي ابراهيم علیه السلام به ته چې دغه نشتلای زه د الله په دربار کې نشه حاضر دی ویلې چې مو په بیت المقدس سبتون وی هغه عبادت یې کړو زه ورغله ابتون مو په تبر مده مت کړل تبر مو کوستو د غار بد په جام نه بخښش دلو قرآن پاک شاه خبر روغلیه دو قال بل فعلوا كبيرهم هذا فصاروا ان كانوا ينتقون پښتنه نه وکړي دا چا کړی دی ته ویل چې دغه غاټ بد نه پښتنه کړي شي د کړي دنه پښتنه وکړي غا تبر خو دې سره دا او واقعیا په قرآن پاک شاه روغلیه د مفصل تفصیل سره امید اتمنه به دوی چې خپل غوځر پیش کوم ابا نشي مخ کې د الله په دربار شي اینا بعد به دوی چې بل پیغمبر ته ورشي بیا به روشي موسی علیه السلام ته موسی علیه السلام وته چې ځان شتلای زکه چې په ټول خلق په روشي وته موسی علیه السلام ته چې ته الله په دربار شي مشه پر شوی زر یوسف کې ته مصر شي شي ابي وته وی چې زکه نشتلای چې یو ورته د فرعون کوم ملکیتیو مسلمان سره شوی وو هغه باندې مو په اولو په درونه مو سپړ ور کړه د پیغمبر په تاکات شي په لوس شي د سلويشت په لاونونه تاکات وي د سلوير سوا زونونه تاکات له پیغمبر ته ور کړی وي اته دا پته ونه چې په مشه دمه تاکات تا سپړی ور کړی سپړی سره عقیبتی مرشو و چې د دنه لري چې الله مار ونینسي چې ته مړ هغه مکل دن نه کړی خطا ان وشول خو کله داس نیو الله په غوسه ده زه خپل غزر پیش کوا نه بده ورشي بل پیغمبر ته عیسی علیه السلام ته عیسی علیه السلام به تو وی چې زه خو د الله په دربار کې نشه حاضر دی الله په دربار کې سپارښت نشکلای زکه د زون ته خپایا سرانګي و چې زکه چې زه الله رب العزت کوم نه پرېږدره الله پاک ز په سسمنه ته چکړه ادینه باندې مو کوم ولګدو د مو عبادت کړو او د مو مر عبادت کړو او د پوجا سره دا د عبادت شرک کړی دا داس نه چې الله مار ونسی کوم په سر باندې زه درېږم الله پخنه بلکې عبادت شادريمي چې ادم هغه د عیسی علیه السلام به الله په قیامت پورې باندې الله روولي الله به ته چې عیسی علیه السلام تو کوم ته ویلی وي چې تاسو د مو عبادت وکړي او د مو میر بیبي مریم عبادت وکړي انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله آیا تو کوم ته ویلی وي انت قلت للناس آیا تو خلق ته ویلی وي دا تو خبره وته کړی وا دا تو ته ویلی وي چې تو د مو عبادت کوي او امي الهين من دون الله او د مو مر عبادت کوي دا تو سه معبود وګڼي دا تو ته ویلی وي نو د عیسی علیه السلام به ته چې الله مخ د خبره نه کړی ما قلت لهم الا ما امرتني یا تو ته دا شاپته شتا ما قلت لهم چې مو ویلی دي الا ما امرتني به هغه مو ویلی دي چې تو متقیم حکم کړی امه ته ویلی دي الله پاک د دې جواب قرآن پاک شروع وړی دا چې دا یا الله مخ نه دی ته ویل خو چې کله وی چې پښتنه ونه وکړو د دغه عیسی علیه السلام د وجود نه د کیمه د هر وشتل لونګي ګورینه دی وړه وړه په باندې چې کله سړی وګرځي ګرمي وي بیا پامند خلارو وزي وی چې داغه پښتنه چې کله الله وینو چې تو کوم ته ویل دي عیسی علیه السلام به د خله په ځای باندې به وینا دی غنه روزي د وجود نه دی وشتنه هر وشتن نون دی وینا به نه روزي
د الله پاک پوښتنه سخته ده د مو عزت منې نو مو عزت منې دغه ورته ووایي چې موږ خو یاله دا نه دي ویلي مو دا خبره ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي ورب مو دا ورته وایي چې یو د الله عبادت کوي چا د میژ رب دی تو سه رب د هغې عبادت کوي وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم خدای ته الله پاک د وجدا واقعاتو الله رو وړي دو چې دا به وي چې ما خبره کړې چې تو کوم مت حکم کړی یا مې ته ویلي دي ته یا لګوي ځکه تو چکر نه مو ته پته نه لګي چې دې څه کړی دي نو مې عزت منې عیسی علیه السلام به دې چې زنه شکړی دا ورشي پیغمبر علیه السلام پته دیته ورشي دا ټول خلق په روشي قیامت پورې مونږ جناب کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسي چې رسول الله ته دې می سپورش وکړه الله پخته چې می سره ایسو کې تبشیری شي یا می جنت ته لوړ شي یا جهنم ته لوړ شي ټول پیغمبرونو می ورغلي او چې کسا یو نار درې می خو یا رسول الله ته خو دې الله پاک نبی ته د خاطر د مځکه اسمنه الله پیدا کړی دی انسانون د کائنات پیدا کړی دی ته الله پاک تسول وکړه پیغمبر علیه السلام په خپل فرمایي وی چې خلک په متروشي وی چې ذبی روشا د الله په دربار شي د عرش لوندې ذبی الله ته په سجده باندې سملو او دا غادي کوي په سجده شي متعلا داسې کلمې متروشي چې هغه کلمې ذبی او یا تحمید د الله حمد به بیان کا وی چې دغه نه بعد به الله طرف نه متاول شي ارفع راسک یا محمد اے محمد صلی الله علیه وسلم خپل سر چکا کا سپورشا چې چا سپورش کې سویته پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ویل چې الله دا خلق سره یې سب کې تبشیری کا صح حالات دي قیامت یا الله چې الله پاک وته چې بس صحیح شوی سب کې تبشیری کا وا چانه شریکا و چې یا الله د محمد په ټول شاخیر وای محمد نه شریکا نو مثلا صحیح شو د خپل امت کا سنر مخشکا وی چې کله پیغمبر علیه السلام دا دوی وجدا واقعیا خو مختصری بیانوه ولسای بیانوه وی چې کله پیغمبر علیه السلام په خپل امت چې به وکسي لار بار وطن به وکسي وی چې په یو څنګه به دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ویلوړوي دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورونسی چې مخششا وی چې آب پیغمبر سلام به مخشکاوی آب ورسته کیږي دا به مخشکاوی آب ورسته کیږي وی چې اخیری دا مر چې الله په خوار سے ویني پار سره ټول خلق انسانون به ویلوړوي نر شذ د ادم اسلام نو سره تر دې میشو اخیری امتی پره پیغمبر سلام امتی پره دا ټول به ویلوړوي آب مخشکاوی دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه به ورسته کیږي او دا چې الله طرف نه وتوځي څه خبره دو ابوبکر صدیق یا رسول الله ما نه خلق مشکه مسترګه مشکه د الله په دربار شي یا الله یا رسول الله زه خو د الله ډیر په غصه ده الله ډیر په قهر شدا ډیر د غصه نه ډاکتا چې الله طرف نه دا خبره دی به یو مشکوي بل به زنه نه ورسته کوي الله طرف نه دی چې محمد صلی الله علیه وسلم ته مو خبره کړی نه وا چې عاشر مبشر الله کسن تو زری په دنیا شي ورکړی نو خلک ته چې دا الله صحابات د زری ورکړي د جنتیون دي الله کسن ورسي جنت ته ورسي بغیر پښتنه اواله والا ابوبکر صدیق ته جنت ته ورسا دویم ته عمر فاروق رضی الله عنه ته ورسا دریم عثمان غنی ته ورسا سلورم علی رضی الله عنه ته ورسا داس الله سره صحابه چې هغه په دنیا شي زری پښوي وي بغیر پښتنه به جنت ته داخل کو بیا به الله وته وي چې پیغمبره تو د کوم ته خبره کړی نه وا تو د خپل امت ته د خبره کړی نه وا چې بیا خبره کړی وا چې د مو امت نه به ایسوبکه تو بنا مخشه او یا زر کسن به جنت الله بیای او یا زر کسن به جنت بیا به د خپل امت نه او یا زر کسن به جنت داخل کو بغیر پښتنه جنت بیا د هاري وسره بیا او یا زرا نو میشتو دغه دی کوي الله تسول کی چې یا الله په 10 مبشر خو صحابه دي لاس کسون او یا لا په دا یا زرا شیخ خدای می جوړولې کپاشي نه په دا دویم په دا لفظ په دا غا په دا بیا درشي علي وکسر بیا در پاش یا الله مجرواله نو میدت منی نو دغه لیکای مو دا واقع مقصد دغه او چې پیغمبر علی صلوات و سلام ته کله خلق روشي نبی علی صلوات و سلام به روشي د الله په دربار د عرش لوندې په سجده باندې به سملی او دغه لیکای به الله په کلمې وشي وتا او کلمې په موږ سره مشال نه دي و چې په هغه ورځ کې ما پر الله مت زین تر وچوي الله به مت وشي دا ویا و چې کله ز ا کلمې او ویا یا ا دې الله حمد
زه بیان کا وی چې دینه بد الله متوي چې کا سسول کې څه خبره دو ای پیغمبره نو مې عزت منی مې د خبر په دا پنه میکړه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې دعا غوښتل نه مخشه الله پاک په سجدا شي د الله حمد چې کله وي الله پاک دې دعا قبول کو نو مشته په چار دو دې واکینا د منې میږي چې د الله حمد میږي دعا غونه غوړي اول الله پاک تسل وکي چې الله تو خالق یې یا الله ته د کائنات مالک یې د مځکې اسمانه ته پیدا کړی وي یا الله سنا صفات یې ټول لري دینه بعد دعا غوړه ا دعا بیا زر الله قبلوي اما استجاب الدعوات دعا وي خامخا الله پاک قبلول ان شاء الله جلدی کو خامخا قبلوي الله پاک امید اتمنه داسې دعا نه چې خري په خله باندې وي دعا چې وي د زړه لکه مته یو خبره په زړه شوه یو واقعیت په زړه شوه حجاج بن یوسف د ظالم بچا ته شوی دا ډېر خلک کوم لکړي دي دې متعلقه درېمي چې دا یو ته په یار مند راون وو یو سړی ورته رسول الله الله یا الله سترګې مو ډیندو سولینه کړه یا الله سترګې مې کې یا الله سترګې مې کې یا الله سترګې مې کې دا بار بار سولې کړو حجاج بن یوسف دا په یار باندې پرولو تیر اوی سره دو وی توی چې سغړې الله پاک نه سغړې اوی چې سترګې ونه ډیندې په سترګې باندې چې خدای پاک مې سترګې رګې کو حجاج بن یوسف ته ویای چې کسا د دریما بیا وا پاتر مندر سلش کې واغ بدا کا دا سترګې درګه شوی نه وی ټیک شوی نه وی په تیرا سار د نو مو په جنا ز حجاج بن یوسف یا ز چې کیمه خبره وکا اب یزکان ز بیا په ځم د سکه ستګ درګه شوی نه وی اغه سړی الله طرف ته متوجه شو چې یا الله اول خو مسترګ نه وی اسمه مکمل سار دریمی مړوی مې په تیرا مند وای مې اخو بادشاہ دا حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ ته شوی دا به مونږ سار پرې کو یا الله ول مستر کې سر کو د سر خبره د سر د خطر خبره رغلا یا الله د زړه سوی الله توجه لکه یا الله سترګې مېرګه کې یا الله کسترګې مېرګه نشو حجاج بن یوسف فرام د سار نه پر کوي وای مې سار مغزی ته وای سار نه کړ کوي یا الله ز سول دې تک یا الله په اخلاص سره الله توجه لکه چې کله الله توجه الله وی چې حجاج بن یوسف چې واپس پر رغلو سرنګي ویګه سترګې مېرګه شو ټیک شو چې ټیک شو حوال د سول کړو په خلا باندې چې کله په خله د سول کو الله پاک نه قبل ولو چې کله زړه مو ته وی چې زما پاجه مو د سره غشوي تو زړه الله پاک ته وجلل په خلاص سره د الله وجلل په زړه سره د الله ته وجلل توجه برابر وا زړه سره وا نو وی چې الله پاک سترګې رګه کړی خو وال دې نه دغه نه رغولې چې تو خو سول نو کړای سول خو د خلی په خله باندې کړو زړه د سول نو کړای چې کله زړه د سول شریک کړو الله رب العزت دانی ټیکړه نو دی وجنه مې عزت منه په چار زادو چې مې الله پاک تسول وکي الله ته مې سولینا وکي او مې عزت منه مې په اخلاص سره رسول وکي الله طرف ته متوجي شي د مو خبره ونده بیان په دا باندې وکړلو چې مې به الله نه غوړي الله وی چې تاسو منا غوړي بلکې وی چې هر پرشمي پټه مستان ټیم الله رب العزت وی چې داغه پسنه اوس کو بنګونه ته چې بنګونه سیکشتا چې زه مغفرت وکا سیکشتا چې مناسو غوړي زه ورکا مې خپل کې وینا کې بيخي نو دی وجنه بچار دادو چې مې الله طرف ته متوجي شي الله فرمای وا اذا غ وقت سالک عبادی چې پښتنه کو بنګون د موانی د متعلقه اے پیغمبر وی تو یا فإني قریب بشک از ډیر نږدې اجیب زکبلوا دعوت الداعی دعا دی دعا کوین کی اذا دعانی کله چې مونږ دعا غوړي زه به قبلوا او بل ان شاء الله فرمای ادعوني استجب لكم او غوړی مونږ چې تاسو دعاګونه قبول کا د بچار د الله د مشته په ټول خبره باندې عمل توفیق نصیب کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.